तमाम कायनात, तमाम मुकर्रबीन, तमाम खवास और आवाम द दिन आजिज दी च अगा पदी पिंजो खबरों बांधे इल्म हासिल की। रुम्बनई खबर अदादा इन अल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, द क़यामत इल्म सेवा द अल्लाह ना बली चाहता निश्त। मुअय्यन तारीख दा इल्म सेवा द अल्लाह ना बली चाहता निश्त। यो आसार क़यामत थी। आसार क़यामत दा बयान करी दी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चे द क़यामत आलामे बदाई चियो खुबा अन तरल हुफात अल उरात अल आल्ला यततावलून फिल बुनियान। अगा खलक चे द डेरे गरीबे द वजिबे गडे और चेलाई सरोले अगा बाम लोय लोय महलून जोड़ की और पलोय लोय महलूनों की बूसी। बल द क़यामत वरस चे बरपा कीगी नो द जुमे वरस बई। द जुमे वरस था जुम्मा वेल डेरे वजी दी ओ यौ वजह पके दाम दा चे दे वरजी त जुम्मा ज़कवाई चे दा टोल कायनात बा पदगा वरज राजम शी और द खुदाए मखे तब पीश। बल आसार क़यामत दादी चे खल्को न ब हया लाड़शी, हया ब खल्को के नहीं। दार सड़ी ब स्तरगे श्लेदली वी अगा हरकतु न बकई चे अल्लाह दे अमान रख। जमा पयाद जमंग पदे मल की अवदा से दौरम तेर दे चे मशर और स्पिनगिरे सड़े ब पकट के नास तो नो चाब पकट के दनास्ते जुरत न शुकोड़े याद स्पिनगिरी और द मशर सड़ी मखे तब सरतोर सर सोक न शुरात। खजुन बहया लाड़श उस खजुन हया तले दाओ का नदा तले नो अम्मा द बयान जरूरत जका निश्ता चे माने जियाद तासो खबर यही दासार क़यामत थी टोल मौजूद थी। अजीजानो द्वेम शे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के द अरफात प गुंडाए वलाड़ो लक यो निम लक सहाबा वर्ता वलाड़ू तकरीर कोलो वर्तेवे चो सहाबो आगा वक्त के बता सो चकवे चे मुसलमानान ब पखपला दे इस्लाम जरड़े प्रे कई। मुसलमानान बदा से असबाब जोड़ई चारा वरस बद मुसलमान द कोर न जनाजे दे इस्लाम उजी। हुक्मरान तबका ब बीदीनवी हुकूमत के बदीन नहीं पखपला बम बीदी नहीं और असबाब द माश बम बीदीनो त जोड़ई। तासो गोरई पदे मल के दा वजहम मौजूद अदा हुक्मरान तबका द दिन न सुमर लरे दा अगा तासो टोलो तपता दा। द्वेम वयुनज़्ज़िलुल गैस
الله فرمایي چې دا علم سوا د الله نه بلی چاته نشتا چې باران بکله کی د محکمه موسمیات باندې پیشن گویا وغیرہ چي دي آپ خپل زیزه درته اوس تفصیل نه بیانوم ما سره که چاته اشتباه وا بیا په خبرې وک معین وقت د باران د نزول سوا د الله نه بلی چاته نشته ويعلم ما في الارحام د مور په خېټه کې معلومول چې دې کې نر ده او که خزا ده دا علم سوا د الله نه بل اچاته نشته موجوده تحقیق سکریننگ باندې دوی وای چې اوس دا پته لګي چې دا خېټه کې معشوم دی الک دی او که جنای ده علماء لیکي چې خېټه کې معشوم ثابت شي دین هغه وخت مراد نه ده هغه وخت خزو تم پته لګي چې دا الک دی او که جنای ده تاسو دې زړو خزو نه تپوسو کوي چې کومه خزه حامل وي او داغه د خېټه بوج په خي طرف باندې نو خزو ته پته لګي چې دا جنای ده او چې داغه بوج په ګس طرف باندې نو دا پته ورته لګي چې دا الک دی مراد د دینه هغه وخت نه دی چې بالکل معشوم په خېټه کې تیار شي دینه دا مراد دی چې د مور رحم ته چې نطفه لاړه الله وی دا علم اچا تنشته چې دې ساس کی نه بزا لک جوړو مو که جنای به جوړ ما خبرو پوهیږي سوخ کی چې ازدواجی تعلق کې نطفه د مور رحم تلاړه اوس دغه ساس کی نه بالک جوړيږي او که جنای به جوړيږي دغه جرم چې دی دا په هیڅ آله باندې اس طاقت معلومول نشي چې دې جرم نه به الګ جوړيږي او کدی نه به جنای جوړي سلورم شه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اس نفس تا دا علم نشته چې زب سبات څه کار کو زب سبات څه کو اراده یې څه کړی وي روان چرتای او پلاره کې غړس یا دماکاو شي یا اکسیډنټ شي یا ورته دشمن پلاره کې ولاړ روغ وته د کور نه په کومه اراده وي او رای ولی کور ته په کټ کې مړو تیکتی کا نو وما تدري نفس ماذا تکسب غدا زب سبات سکار کوم الله فرمای د دې علم سوا د الله نه بل اچاته نشته هر کله چې انسان تمره عاجز دی چې دا علم نه لري چې زب سبات سکوم سبب ما سره څه کیږي نو بیا حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے پرہیز خاورے نہ پیدائے اور بیا د خاورے نہ پرہیز کے نو زما عزیزانو تاسو ته د خپل انجام اس پته نشته او په دې پاکستان کې خو ارورز تاسو ته خدای د خپل قدرت رنگ رنگ مناظر خي رنگ را او سبيله خبره ده چې دا ګوګو قوم دې په پويږي نه کینی ابل اورس چې کوم منظر الله په پاکستان کې تاسو ته خود که عقل درکیوي او لګ د سړی تو بوئی لړۍ
نو خدای ته په سجدو سجدو تندې مات کوي چې د قدرت مالکا کته غریب را نیوي شي نو غټ سنداګانم را نیوي اے د قدرت مالکا کته غریب په یو افسر باندې ډسمس کولې شي نو یا الله ته د ملک وزیر اعظمم تله په دوره د ملک ترجمانه ته ده او په ایرپورټ چې کوزيږي نو موټرم د ډرایور په لاس ورته نصیب نشو په خپل چلولو بیا ا د جنگ شاولی قطار بانس بچ ما ورته وی داغه انجام موکتو تله په کم نیت وی بار ملکونو تا اور آله په کم نیت بیا د دې قومي او صوبایي اسمبلی ممبرانو نه تپوسو کوي چې په موټروم پلیټونه لګولي ایم ان اے ایم پی اے نن ستا پلیټ څه شو ستا غم ایم ان اے توپ څه شو ستا ایم پی اے توپ څه شو نن هغه د ملک منسټران او وزیران چې اسمان به په ګټو وشتو نن ته څه شي جوړ نو زما عزیزانو په دې کائنات حکومت صرف د خدای دی ګوره د بل چا نه دی ابیا خبره ده چې دا بے ضمیر قوم او دا د عقل نه پاک قوم چې دی دا د شاورلیټ پرزی دی پارا مشینری فٹ دی پارا مشین پرون چې دوی یو قسم خلقو ته ټوکرای ټوکرای کېده نن مغه قوم وګوره بل قسم خلقو ته ټوکرای ټوکرای کی داسې قوم د دې قابل دی چې سیلاب پراشي او سمندر ته وغورځي په اخباراتو کې خیر مقدم شوروش الله په خیر راغله نو زما عزیزانو کم خدای بیگامی او تانیدار ته وی چابل اورس په کوواټ کې دی یو وزیر وادو نو وزیران روټای لتل نو پولیس په دلار لګیاو دادا فروټ والاو گاډي زغلول غریبان الکه ولی ویلی کوارټ کې د منسٹر واده ده منسٹران شاهان روان دي شاهان نو اسنه چې د گاډو والاو باندې نظرونه لګي نو مالغه خدایم هلاک کچ چا پیدا کړی دانن چې دوی منسٹران دي د دې غریبو په ووټ منسٹران شي نو هغه غریب دی بیګاله بچو ته روټای مونږ غټي او دوی د کوواټ چرګانو خوراک ته پلار رواني کدا قوم د سړی بچي وي نو آینده د پاره به د دې خلکو په مخ متیاز نه وکړي او د دوی مخ ته به نه وکړي یو وزیر دی دلته په صدر کې اوسېد دا علاقه سره ونه داغه ته چوغوري دا د پوز او د زنې سری جنگيږي داسي هغه چرته پریس مرسته خبرې کولې خو چې اطلاع ورغلې ده کنه بیهوش شوه د قوم هغه خلق تبم زمبای زمبای کېده نو زما عزیزانو تر سو پوري اعمالکم عمالکم ستاسو عملونه چې دي استاسو عاملان ستاسو عملونه دا ستاسو حکومت ته کما تکونون یعمر علیکم څنګه چې یی داسې بدر باندې حکومت راځي الکه تاسو په ایمان وای په دنیا د خدای کې چرته خرا استواده شوی دا په دې خو پوېږي کنه د خره وعده سره شوی دی
د خره واده چا سره کی؟ خر سره. مونږ خو خري یو، خرونو ته ودیږو. سبا به بیا ګورئ تاسو به خرونو ته ودیږئ، بل سبا به بیا ګورئ، بل سبا به بیا ګورئ، بل سبا به بیا ګورئ. نو زه خدا وایم چې هغه رحمان بابا بیمارو، ډاکټر ته چې ورغلی هغه نبض لیدلی وی ته د عشق بیماری ده، دینه توبه وباسه نو هله به جوړېږي. هغه ورته ویل چې دینه خو توبه نه وباسم، هغه ویل خدای دې نور زیات کا، نور زیات شي. نو دی اوس را روان دی او په تصور کې خپل محبوب سره مخاطبه کوي، ورته وایي چې ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تا، ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تا، خبرداوی چې د حال تر دا بتر وی، چې دینه دې خدای نور نه جوړه کې ډېر ښه، ځکه چې ته توبه نه وباسې. مونږ چې دینه زیات ذلیل شو، مونږ کې د دې اهلیت دی، مونږ د دې قابل یو. نو عرض میں داو چې وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، ایس نفس په دې قادر نه دی چې زه به سبا څه کوم، زما انجام به سبا لڅي، دا یې چاته پته نشته. په دې باندې مضبوط ایمان ساتل پکار دي. اسباب د کلونو بنه جوړه، دم امیدم سودا پکې. وما تدری نفس بأي ارض تموت، الله فرمایي چې اس نفس تا د دې علم نشته چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې وي، زه به چرته مړ کېږم، ما نه بسا کم ځای وځي، هیڅ چاته دا پته نشته. تاسو ته بادشاہانو د زمانه ته هیڅ چاته پته نشته چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې. سلیمان علیہ السلام تقریر کولو قوم ته، او یو بوډا سړی پکې ناست. اسرائیل علیہ السلام دې جلسې ته راغی او دې بوډا ته داسې ډېر کته. دې بوډا ورته ویلي چې صاحب دا څوک دی؟ وی دا د مرګ ملائکه ده. ورته وی چې دا د مرګ ملائکه ده، د خدای خاطرو کا، دا د کته مې خوښ نه دي، ما له ډېر وران وران ګوري او ما د دې ځای نه چرته بل ځای ته بوځه. دا واقعه اوس کېږي په شام کې. سلیمان علیہ السلام باد ته حکم وکړو، دا بوډا یې راوچت کو، د شام نه هندوستان ته راوړ. اسرائیل نے تپوسو کو چې دی بوډا ته دی ولې داسې کته؟ وی د وجه د ډېر تعجب نه، د دې وجه مې ورته کته چې ما ته حکم شوی دی چې دی بوډا نه روح والا په هندوستان کې، او بوډا ناسته په شام کې، او کل بلوس 15 منټه پاتې دی هغه ټیم کې چې کوم خدای ښودلی دی، 15 منټه. نو تعجب میں کولو چې پروردگارا په 15 منټه کې به دا بوډا څنګه هندوستان ته رسه؟ خو سلیمانه د خدای وعده رښتیا دي، ورپسې لړا شو او د هندوستان پزمکه د بوډا نه ساقه بس کړه. نو وما تدری نفس بأي ارض تموت، ایس نفس ته دا علم نشتا چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې. ملاقات شو د اسرائیل علیہ السلام سره یو بزرگ لیکلی دی، یو سړی ورته ویل چې په دې مې پوهېږه چې زه به څه نه مرمه. ورته ویل تا به مار خوري او د هغې نه به ته مرې، مار به مې خوري. وی دا خو اسانه خبره ده. یو برج جوړ کو ډېر اوچت، او پاس په برج کې کېناستو چې مار به دې ځای ته د کم ځای نه راځي. اوس مار خو په ځمکه ګرځي یا سړو مړو کې، پاس برج ته به مار څنګه راځي؟ د وخت چې پورا شو،
کټ کې پروت دی او ټپوس په پنجو کې مار رانیولې دی چې راوړو پې راوایچو کټ کې وخوړو انا لله و انا الیه قرآن راغی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اینما تکونوا یدرککم الموت چرته کې چې یی تاسو نو مرګ به تاسو بیا مومي دا مرګ در پسې ګرځي داسې نو چرته چې دی به د بیا مومي ته ورک به نشي ولو کنتم فی بروج مشیدہ بروج جمع د برج دا اگر کئی پاغه برجونو محکم او لوړو کې التبم د مرګ نه خلاص تاسو خیال راکړئ نو عرض میں داو جی چیس نفس پا دے قادر نہ دے چه زما مرگ با پا کمزے کی دے سڑی تا دا پتا نو چه برچ کی بم پا کٹ کے زپروتے موزب مرش علماء لکی چه یو بادشاہو داغ یو زویو نجومیانو ورتوی چه ستا دا زوی چه دے دا بزمره خوري او دا غینه بده مړ کی او په هغه شپه به خوري چې په کومه شپه د واده شوی کومه شپه د واده وشي په هغه شپه به زمره خوري او دا غینه بده مړ کی ډیره موده بادشاہ خو اول واده نه کولو زوی ته چې زمره ونه خوري او زوی دې ځوان شوی دی اړکه خیال وکړو چې واده ورته کومه او دا د بادشاہ ټول طاقت با پاغه بنگلا او دروم چې په کومه بنگلا کې د ناوي او دی زمره برازي په کومه توپه بو لګو ټوپکی بئی لوی قوت بتی غیر چاپیر واده تیار شو واده شو ډوله رااله کم بنگلا کې چې ناوي او زلمې دي غیر چاپیر تینا فوج ولاړ دی او سمره ایمونیشن چې دی هغه ټول د دې بنگلې نه غیر چاپیری خېده او سړی ورته ناست چې زمره برازي پکما دا ناوی دې زلمی ته وای چې اوس یو د الوا پلیټ راغې ناوی او زلمی ته ناوی ورته وای چې دا ټول طاقت د بنگلې نه غیر چاپیر وی چې دا مې پلار ته نجومیانو ویلیو چې په کوم شپه ستاد زوی واده وشي نو زمره به خوري او دا غینه بده مړ کی نو پلار مې داغه حفاظت د پاره دا ټول فوج غیر چاپیر درولې چې زمره رانش نو دا ناوی ورته وای چې ما د زمره ډولیدل نه دی چې د څنګه شکل دی نو د الک تیلې را واغستو او د الوا په دې پلیټ کې اوس د زمری شکل جوړ چې د زمری شکل جوړ کو تیار شو ناوی ته وی چې زمره داسې ده په مغه زمری کې الله روح پکوالو د پلیټ نه را ټوپ کو د بادشاہ زوی د مړی وډی و مړی چې بادشاہ خبرې دو زوی مړ پروت سچالوش ناوی ورته داسې چل تاسو خیال راغی هغه کم قوت ته او کم طاقت ته چې تا الله را نیولو غواړي او تابت اخلاص شتا کم طاقت او کم ذات چې د دنیا سٹار ستا د وګې نه کوزولې شي هغه طاقت سبا ستا اور میګم ماتولې شي نن پاکستان تباہ پدې دے او غرق پدې دے کم سړی چې د پاکستان حکمران شي د خدای داوا وکړي هغه وایي چې هم چومن دیګره دې دا جوړ زما د پلار ملک دے او زما د پلار جایگیر دے زه چې سویم هغه بکیږي او زه چې سکوم هغه بکیږي حکمران عزیزانو د ملک داسې پکار دی لکه عمر فاروق چې
د شپې ګرځي گشت کوي. نن ستا حکومت چې د شپې ګرځي او گشت کوي نو په جیبونو ډاکې اچي، جیبونه شي کوي. د غلو نه حکومت زیات غل دی. ما وړاندې دا خبره کړې وه چې د اسمبلی د ممبرانو منډۍ لګېدلې وه که نه وه لګېدلې؟ تاسو ټولو ته پته نه وه؟ یو پوسټینګ یو ځای نه بل ځای ته یو بدلی په 80,000 روپۍ، یو ایکسین نه ډایرکټر جوړول په 3 لکه روپۍ. نو د غلو خاصه نامه بدنامه ده. لوی غله خو داو، لوی غله خو دوی دي. ورشه یو انسپکټر برتی کوا په 80,000 روپۍ. بیا دې ټولو دلالان ساتلی، دلالان دا اورېدو درته نه وایم، مخامخ به په دې رزیلو ثابته کوم. دا اورېدو نه وایم. ما ته پته په دې ممبرانو به 80 لکه روپۍ سینټ له ووټ ورکول د دوی اغستل مخامخ درته په ثابته. قوم ته د ځان د پاره زما خپل کور لا نه دی جوړ، نو زه به ستا څه خیال ساتم. مونږ خو تباه یو. د ملیانو یې خولې ټپې کړې، 3 لکه او 2 لکه او 5 لکه. نظرانه نہیں سود ہے پیران حرم کا. مولا به که چرته ګوګشتو आवाज کولو اغله هم صاحب د چورین وړای په خله کې ور. پیر به که چرته څوي اغله هم د چورین وړای خله کې ور کړه. دې له خیال وکوي دا لنګر لمه ته شقه خدای دې کامیاب کړ، خدای دې کامیاب. اوس خدای دې دا قوم تباہ او برباد کی چې دې پیرانو نه څه غواړي کور عمران شي. کم سړی چې بل لاس نیولې ستا د جوارۍ او د زنا او د غلا او د ډاکې پیسې چې هغه د شکرانې په شکل کې علي کور دې د میردین جمعات شنو ستا باندې به دغه دوا څه ولګي. وای په ایمان چې چا تعالی لاس نیولې داغه خبره ستا په حق کې خدای مني. هغه په خپل مردار الکا کم سړی چې د گید پیژنې گید ګرګس پیژنې مخوار نه کم ځای نه راغلی دا سبلا زما دی جمعات ترازی. دا د مرداري ګرګسان نه یا گنجای چې ورته وي ته گید ټپوس نه دی مړه ته لاله ونه ټپوس نه دی گید ورته وي، گید وي ګرګس ورته وي، گنجای ورته وي. چرته چې د غولو لوی طوفان پروتي هغه نه غیر چا پیرو ګوري دا ګرګسان ناس. نو چې زه په خپل د غولو ډيري تناستم نو تعالوا ته بوتلې شم. مونږ په خپل د مرداري ګرګسان یو. نو تب اذا كان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين. کارغه ته وای چې ته زما راهنمایي وکړه، ته زما مشر شې. کارغه په خپل د غلو طرف ته رواني نو تا به د الوا طرف ته بوزي. مونږ په خپل مردار خواري زمون کار مردار خوراک دی. دا د زکات نظام چې حکومت جوړ کړو دا خالص سود نو او بیا مونږ نه راکول. ابلش په تقریر تاسو د ضیاءالک واوریدو اوریدلم وی چې دا اسمبلی می زکه ما تکړه چې شریعت بل ورته سېنات پیش کړو او دوی په اړه څه غور نه وکړي. دا سی وی کړ. ها
دین دا معلومیږي چې دا شریعت بل دا د ضیاءالحق پیدا کرده شیو د ضیاءالحق په ایما باندې جوړ شوی نو چې ستا په ایما ما جوړ کو ما اسمبلی ته پیش کو اسمبلی منظور نکړو اسمبلی دې ماته کړې نن ټول پاکستان آل نال ضیاءالحق دې کنه دې آل نال دې کنه نو پکار اوس د تدادی چې اسمبلی منظور نکړو او اسمبلی دې په خاورو کې دفن کړي نو ست منظور کا ځکه چې نن خو کلی اختیار ستا په لاس کې ارڅ ختم شو چې ارڅ ختم شو شریعت بل راوالا او سبال اعلان وکا چې نن نه بد ملک فیصله چي دي اپ شریعت باندې کی نو روزانه راځي چې شریعت نظام چې ده تیزی کو الکه دا سلاره موټر دی چې تیز دی کو اوس خدای به پی پویږي چې په دې به څو ورځې تیری په دې به خدای پوي نو عزیزانو په دې اړه کې خام مطمئن او بیغمه او خوشاله د چا پتلو خپکیګم نه او د چا پراتلو خوشالهګم نه کله جی په دې اړه کې خبيغمه کسو کراشي او راته وی چې دا څه کیږي هم څه خبره ځان نه تاسو پرون را ته پاشنغر کې یو خانه وی دا څو شو مالدا مغه شو چې څه کېده مغه شو څو شو تام پرون ضیاءالحق تروټای کړو او راوسته دیو ورته د مليان را ټول کړیو نه چا لاړ نو مليان د سرک ترو شړل چې زئی چرته سورلی وګوري بیا پکې کلی ته ځان رسوي تام او زپه باندې را علما د ملکنا نو ماته خو خدای په تختاو شرم ولیک دا مغه وشو چې څه کېده نور بکیږي تاسو به نور د ځان تماشه وکړي په خدای قسم چې دار سړی په زړه بسومبې نه نوځي او چې ترسو ژوندې زخمونه بسټي د ځان علاج بنورځي د بيدینو مرګري ای بيدینو پسې منډه وهاي قران او حديث سره ملا نه د تړلې قران ستا په ملک سپک او رک دے نن ستا په ملک دا انګريز جوړ کړي کتاب چې څومره قدر دے داغه په کروڑه حصہ د قران او د حديث قدر نشته ستا دا قران دی المارو کې پروت دی ستا د ملک فیصله په دې قران پکار وي ستا د ملک فیصله د پیرنګي په قانون په کم ملک کې چکیږي لعنت ته پاغه قومي چې پاغه ملک ژوندۍ څنګه وسی بیا ته وای اسلام دې او راضي به ورورو برازي ولی د چا پلاس کې چې دومره قوتي چا د ټول ملک سونه منبران او سونه وزیران په یو غنټه کې لړکی هغه قوت په یو غنټه کې قرآنی نظام نشي راوسته پرون په یو غنټه کې د ټول ملک صفا کړو طوفان دی راوستو او صفایا دی وکړه نو تشری طوفان په ملک نشي راوسته خو دروغجنی کړ دروغ وای صفا وایا چې دا ملک د امریکای پر رحم و کرم دی چې امریکای ترسو پورې نه ویلي د ملک قانون اسلام کې دی نشي صفا وایا ناس تو سپارام زمونږ دم درته سلامي خو دروغ مو وایا مونږ جګړه پدې ده حکومت د رسول الله په منبر ناشته که زما په سلو رګو کې با په یو رګ کې دا تصوري چې د پاکستان حکمران دې زشم
نو زما حشر د خدای په قیامت کې د ابو جهل سره وکړي. کبه مې پزړه کې دا درد وی چې یا الله ترغه مې ممړ کوا چې تر سو پورې د پاکستان فیصله مې په قران نه لیدلی، نو خدای دا خبره زمون قبول کړه. دا دردم پړه کې ضرور شته. عزیزانو کومه مزه چې پزما کا ناس تکې دا، کومه مزه چې په بورای او په درای ناس تکې دا، زما دې په خدای قسمی چې هغه مزه د بادشاہانو په تخت کې نشته. هغه تخت بسکه نن دا غریبانو ګورا پرون شنه جنډې وی او ګوګوانو پا پو غو بو در دور نن ګورا څوک په رشکا کې ګرځي، څوک په خر سور ده کنه جی، او جنډېم لاړې او ګوګوانم لاړو بګلونم لاړ کنه جی. مونږ ټول عمر بادشاہ دي، ټول عمر. د هارون الرشید زوی بادشاہی پریخوا او لاړو ملنګ سین په غاړه ناشته او لرګي مرګي چر ترا ټول کی دومره پیسې وګټي چې روټای په 2-3 وخت وخوري. کمیس ټاکای غندي د بادشاہ زوی دی او کمیس ټاکای. هارون الرشید مرشو، جرنیلان ور پسې ورغه چې پلار دې مرشو، راشه بادشاہي سنبال کا. ویلې ها الله دې وبخي. ویل بادشاہي تراشه ورته جرنیل صاحب زدلم بادشاہ. ویل دلې څنګه بادشاہ پزما کناستي کمیس ټاکای غندي، تار نه استنو وستاو دریاب ته استنو غرزوله. ویل راوړی زماستن په دریاب کې چې څومره کبانو ټولو یو یو استن په خله کې نیولې و ولا راو. ویلو دي بادی آدم خود څه کوي زما په حیواناتو حکومت. خو جرنیل سے بھی یو نصیحت میں واورا، یا صاحبی لا تغترر بتنعم، یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن العمر ينفذ والنعيم يزول، وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول، یا صاحبی لا تغترر بتنعم، اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه، د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږه، فإن العمر ينفذ والنعيم يزول، دا عمر بدیم یو ورځ تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګ پاتې شي. دا هر څه بدر نه پاتې شي او تبد ولاس وخت په روان شي. جرنیل ته وای بیا ورته وای وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، اے مرګریا تا چې نن د بل جنازه پوګه کړي و دیره تروانه، نو دا شپاړه سن یقین لرا چې اورز بستا جنازم د بل چا پوګه و دیره تب روان کړي. نور کله چې دا غم زمون په سر دی، جرنیل سے واپس زما په لکه د بادشاہ هوس نشت. کم خوند او مزه چې د زمکه ناست او بوریا نشینی کې دا هغه مزه په دنیا کې د چرګانو نشته. تاسو وایي په ایمان چې زه منبر نیم، وزیر نیم، وزیر اعظم نیم او زه د غرمې روټۍ تکې نه ما بینډای یا ټیپر یا غټه غوښه خورم،
وای په ایمان مال به څومره مزه راکړي او جنیجو ته چې چرګان پراتی هغه به څومره مزه ورکړي. دا رښتیا وایي در به کی مزه چې بادشاہي در نتلی چرګ به مزه در کی او مونږ لا وای راکړي مونږ نو دا یاد لرئ چې وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ. په پاکستان کې هر ورځ زما په خدای قسم دی داسې واقعات الله را تخی چې دا ایمانم نور مضبوطیږي. په دې ملک کې ګوره ګوډای په الوتوم ګوره بیا په کانټه کې دوم ګوره سٹارونه لګیدم ګوره سٹارونه کوزیدم ګوره فرعون د زمانیم ګوره او بیا غدا د زمانیم ګوره هر ورځم د الله په دې قوت او طاقت او جلال د ایمان نور مضبوطی. عزیزانو لوی خطرناک ټیم چې دی په زندګۍ کې هغه د زنکدن ټیم دی. د زنکدن په ټیم کې د انسان د ټولې زندګۍ د ګټې او د بیلاد وخت. که دغه وخت کې سړی د لغزش د شیطان نه محفوظ پاتې شو خو عمر له کامیاب شو، او که دغه وخت کې لغزش د شیطان کې د گیر شو نو عمر له تباه شو. که تاسو خیال وکئ مونږ خلک چې دعا کوو نو دا وایو چې یا الله زمونږ آخره خاتمه ښه کړي. آخره خاتمه چې ده هغه دغه د زنکدن وخت وایي، ځکه چې د ټولې زندګۍ دارو مدار چې دی هغه په دغه وخت باندې. علما وایي چې د زنکدن په وخت کې سړی ډېر سخت تږی وي او دا وخت کې دی دا وایي که دا د ټولې دنیا دریابونه زما په دې خوله کې څوک راواچي نو زما تنده به پې دفن شي. دغه وخت کې شیطان ورته ولاړي او یو لوی کټوره لاس کې نیولې او دې سړی ته وایي چې تو وایه چې دوه خدایان دي نو دا یخې اوبه به درک. نو دکه دنیا کې ژوند د ایمان په کمزورتیا کې تیر کړی وي نو د هغه وخت کې وایي چې دوه نه درې دي خدا اوبه راکا. نو هغه کټوري کې علما لیکي چې اوبم نوي د شیطان پکې متیازي کړي هغه توی کی او ورته وایي چې عمر لمه دې بیړه تباہ کړ. نو زما عزیزانو دا انکشاف څنګه شوه؟ مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلی چې یو بزرگ وفات کېده نو لوی لوی علما ورته ناستو چې ناشتو نو هغې شیطان ورته ولاړ دی او شیطان ورته وایي دی بزرگ ته چې یا مولانا قد نجوت، مولانا صاحب خلاص شویرانا. اس دا علماء چی دی لگیا دی ویشهد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدن عبده ورسوله. او دا سڑے چی کم مڑکیگی دے وی چی لا 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 لا. دا علماء ریان شو چی یا اللہ مونگا شہادت وایو او دے وی چی لا لا د دې خدا معنا چې زه د الله د توحید اقرار نکوم دا خو غرق شو. په دې کې
د خدای شانو د دې سړی تبا وشلې دا حالت لک خشو چې خشو دا علما ورته وی چې مونږ خو دې غرق کړو، مونږ درته کلمه شهادت ویلو تا ویلې چې لا لا لا. ابو بزرګ ورته وی چې ما تاسو ته نه وی چې لا لا لا، تاسو سره جخت شیطان ولاړو. اگر ته وی چې یا مولانا قد نجوت، مولانا خلاص شو رانا، و ما غته وی چې لا 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 خلاص نه، مخکې ډېرې مرحله پاتې. نو عزیزانو عرض میں داو چې پته نه لګي د زندګۍ په انجام باندې چې زمونږ انجام بچي مونږ سره بچکیږي. آخر وخت کې به مونږ ته د ایمان دولت نصیبم شي او کنه بشي. په دغه وخت کې که مونږ ته د ایمان دولت نصیب نشو نو ابد الاباد د پرم بیړه تباہ شوه، بیا به نه کېږي. که په دغه تمه یې چې د مرګ نه وروستو دا خاتونه ماتونه در پسې چا وکړه را وکړه جوړ، په دې به وبخلی شي. دا باته یې غوږ نه وباسئ، په دې نه کېږي چې د زنکدن په وخت کې ایمان بیلې که دا ټوله دنیا در پسې څوک خیرات کی د یو کنجه کې عمره خیرات به نه در رسي. خیرات هغه سړي پسې فایده کوي چې کم د ایمان دولت وګټلو د زنکدن په وخت کې، او چا چې ایمان بیلو دو نو کافر د دنیا تیر شو، کافر پسې خیراتونه کول څه سود نه لري. نو عرض میں داو چې توبه چې دا په دې کې تلوار پکار د ژوند پتن لګي اوستوي زل ازوان ما چې زما څه خوخه د کوم به اخر کې و بیا توبه وباس. که قدرت داسې مرګ تا تراولي چې اکسیډنټ وکي، لارای موټر کې روان او یو غړپ شي، غړا سره در نساوتی د توبې توفیق درته نصیب نشي، یا د هارت فیل شي روانه پلار اوړه دی ودرېږي، توبې ته چې برابرېږي بیا د خپې اګرې ته شي. تاسو خیال راکړئ. نو د دې وجنه چونکې د ژوند او د ساوتو پته نه لګي نو توبه کې چې ده تلوار پکار ده. الله دې توفیق مونږ او تاسو ټولو ته راکړي. عزیزانو مړ شو سړی، اوس د مرګ نه وروستو علما وایي چې د دې مړي دوه حالت دي. که دې مړي ایمان تیر کړی نو دې په کور کې لا په کټ کې پروت او په جنت کې داخلي، او کدی مړی ایمان نه تیر کړو د کافر د دنیا تیری نو دا مړ په کور کې په کټ کې پروت او په جهنم کې داخلي. بیا د کور چې روان کی نو په دلار باندې مراحل دي، څوکۍ دي، وې درې کم خو روانه اخرت ته ځي، پاسپورت شتا، ویزا شتا، دا غزه تیارې دي کړې دي، وړاندې نه دی هلته بندوبست کړې دي، بیا د کور نه تر قبر پورې دا مراحل چې طی شي او بیا قبر ته یوسي او په قبر کې کیږي، قبر کې کیږي او خاورې په واړی او خلق ته روان شي، خلق ته روان شي. نو حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خلق چې ته روان شي نو دا مړې دا خلقو د پڼو आवाज اوري، نو دی ورپسې را پاسي او आवाज ورپسې وکي چې کم خوا روان یې او زم چرته پرېخم. عزیزانو د فتنې دور دی، پاکستان کې رنگ رنگ فتنې دي.
په دې قهرم نن دنیا اخته ده چې مړی په قبر کې اوري او که نه اوري. پیغمبر فرمایلی دي چې مړی په قبر کې اوري. او ستا زمانہ کې یو سړی دی د مولا شکل کې، هغه وایي چې مړی په قبر کې نه اوري. ډله ځان له پیدا کړي، خلک ځان له پیدا کړي. اوس د دې علاج څه دی؟ د دې علاج چې دی هغه زه نه یم او نه ته. د دې علاج چې دی د ملک صحیح قانون دی. چې د ملک قانون صحیح وو، نظم و ضبط صحیح وو، بیا ته وګوره چې په ملک کې څوک غلطه خبره وکړي. اوس ازادي ده، که څوک کوئی مړی اوري او که څوک کوئی نه اوري، او که څوک کوئی مړی ټوپونه وایي، او که څوک کوئی مړی ګډیږي په خبر چا چې څه وایي بس. نو عرض مې داو چې مړی په قبر کې حدیث کې راغلی دي چې هغه आवाज د پڼو دا اوري. بیا حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خلق تلاړ شي نو آتاه ملکان، دو ملائکې ورته راشي چې دو ملائکې ورته راشي نو دی راکېنئ. د دغه ملائکو دوه حالت ای. یو حال دای چې په ډېر ښایسته شکل کې راشي، یو حال دای چې په دومره بدرنګ شکل کې راشي چې سړی ورته وګوري نو داغه نړه بوټوزي. نیک سړی ته په ډېر ښایسته شکل کې راشي او بيدینه سړی ته په ډېر بدصورته شکل کې راشي. چې کې نه نو اول تپوس تدا کوي، اول چې من ربک، ستا رب سوکو. اوس کا رب سره دې سړي سره تعلق ساتلی نو به وایي چې ربي الله وکړه. نبی دې څوک، پیغمبر دې څوک، د دې مړي دوه حالت ای. کدا مړی نیک وي نو پختنې سره ورته وایي چې ربي الله، زما رب الله دی، زما نبی جناب محمد رسول الله. کدا مړی بد وي د ایمان خزانه ورته نه نصیب شوي د ځن کدن په وخت کې، او من ربک، رب دې سوکو، نبی دې سوکو، نو دې ورته دا الفاظ وایي چې ها ها لا ادري، آی هاي والله که زه خو پوهېږم، زه نه پوهېږم چې زما رب سوکو یا زما نبی سوکو. نو ملائکې ورته وایي چې اے خبیث او پلیتا، مونږ ته دا پته وه چې ته به مونږ ته هم داسې جواب راکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ړومبنی ګزار د دې ملائکو
چې دلای ورکی ړومبنه گزار هغه دومره تیز وی چې د وای چغه په مشرق او مغرب کې واورېدې شي. که تاسو خیال وکړئ دنیا کې وګوره چې څومره گزار تیزی دومره چغه تیزی. الله دې امان راکړي چې دا به څومره سخت گزاري چې مشرق او مغرب کې چغه اورېدې کی الا پیریان او بنی آدم زکه نه اوري چې قدرت دا راز فاش کول نه غواړي. بیا په د باندې په قبر کې عذاب مسلط شي. دا خواري چې ور سره ملائکی وکي نو عذاب په مسلط شي. یا خود اور لمبه ور ترازی قبر تا یا په لړمان مقرر شي. دا خدای خو خدای چې هر قسم عذابي دا قبر ورته دا عذاب تنور کی تر قیامت پورې به دا مړې په دې قهر کې گرفتاری. دا به د هغه سړي حالي چې کم سړی د زنکدن په وخت کې د ایمان دولت بیلو. ایمان ګوره دا یاد لرئ یقین او تصدیق ما جاء به النبی توای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم شی د الله نه راوړی دی پاغه یقین کول دی ته ایمان وای. دغه یقین کده زنکدن په وخت کې چا بیلو دو نو مرله تباش او کدا یقین د زنکدن په وخت کې وګټلو نو مرله بیړه پارش. واخر دعوانا ان الحمد لله.